السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو، امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت چانبې به مو په تن وي. محترمو ته یې وکتله چې د عربو مقدسې مځکې ته هم ایلوین راورسېدل. هغه د شیطانانو د خوشحالۍ ورځ چې دا به کفارو مناوله، دا به کفارو جوړوله، او نن هغه مقدسې خاورې ته را رسېدلې ده چې موږ څومره بې ضمیره انسانان یو، بیا هم د غفلت په خوب باندې بیده یو چې دغه مقدسې خاورې ته راورسېده، دا به په سلو سوه را روانه زما او ستا کور ته به هم را رسېږي. دا د علماو او خطیبانو ذمهواري ده چې دا به در هر کور پورې رسوي، دا به د هر مسلمان در غوږه پورې رسوي او د دې مخنیوی به کوي. که چیرې د دې مخنیوی ونه کوي، الله تعالی به نور عذابونه هم پر موږ باندې راولي او نور عذابونه به هم پر موږ باندې مسلطه کیږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په تبوک کې چا پوښتنه وکړه چې قیامت به کله راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شپږ علامات یې وروښوله چې د شپږو علاماتو څخه یوه علامه دا ده چې مال به په عربو کې د هر څه نه سیوا سي، مال به زیات شي. ځکه بل ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې زه زما پر امت باندې نه بیریږم چې د لوږې، د مسکنت د وجې، د فقیرۍ د وجې به دی هلاک شي. زه د دې د وجې پر خپل امت باندې بیریږم چې مال به زیات سي، جاه و جلال به زیات سي، جایدادونه به زیات سي، د دغه وجې به دی په هلاکت باندې ورسېږي. الله به دی هلاک کړي. لکه مخکني امتو ته چې الله تعالی مالونه ورکړو، جایدادونه ورکړو، دی د الله تعالی د حکم نه سرغړونه شروع کړه، الله تعالی دی هلاک کړه او بربادي کړو. او زما امت به هم د مال د وجې، د جایدادو د وجې هلاکیږي. نن ته وګورئ چې په عربو کې امارات او غیره ټول شامل دي چې الله تعالی مالونه ورکړي دي، جایدادونه ورکړي دي، او نن دی د ایلوین ورځ مناوي چې هغه به مخکې کفارو مناوله. او بل د الله رسول فرمایله چې فتنه به راشي، چې دا فتنه به د هر کور پورې ورسېږي. نو دغه فتنه ده که نه ده؟ دغه بل څه دی چې نن عربو ته راله او دغه مقدسې خاورې ته راله، ما ته د هغه مخنیوی نه وکړي، دا به در هر کور پورې رسېږي. دا داسې بیکار عقیده ده چې په دغه عقیدې کولو سره انسان کافر کیږي، انسان د ایمان خالی کیږي. ایلوین اصل کې دی د دې دپاره مناوي چې کله د دې انسانان چې مړه سوي دي، دوی د هغه روحان راځي 21 اکتوبر باندې چې دلته انسانان مړه کیږي، دغه زموږ نه بیایي. وایي داسې نه وي چې زموږ نه جنګي خلک، بهادره خلک، عزتمن خلک بوځي. وایي دا د هغه روحان چې مخکې مړه سوي، دغه روحان په 21 اکتوبر باندې راځي. نو دوی اوس د هغه مخنیوی کوي. وایي موږ په دغه شکلو باندې، په دغه چهرو جوړولو باندې اوس د هغه ارواحان بیروو چې د هغه ارواحان موږ له رانسي. بلکې زندگی ورکول، مرګ ورکول دا د الله تعالی د طرفه دي، دا د یو روح د طرفه نه دي. الله تعالی چې کله ستا دپاره نیټه مقرره کړي، پر هغه نیټه باندې به ته مرې، پر هغه نیټه باندې به تا ته مرګ راځي. او که چیرې الله تعالی لیکلي نه وي عزت والا، عزت ذلت والا، دا صرف د الله تعالی ذات دی. عزت ورکوي چاته، ذلت ورکوي، دا د الله تعالی ذات دی. باید دغه مخنیوی هر عالم وکړي، هر عالم په خپله خطبه کې دغه هر مسلمانه پورې دا خبره ورورسي چې دا فاسده عقیده ده، دا بیکاره عقیده ده، دا د کفارو عقیده ده. باید د داسې شیانو څخه اجتناب او پرهیز وشي. که چیرې دا مناول شروع شي، بیا به د الله تعالی د قهر او د غضب مستحق ګرځو، د الله تعالی د رحمته به انسانان لرې کېږي.